یو داسې درود چې د امام شافعي رحمه الله د مغفرت سبب ګرځېدلی و. امام شافعي رحمه الله څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د مذهب یو ډېر لوی امام تیر شوی دی. الله جل شانه یو ډېر لوی علم او فقاهت ورپه نصیب کړی و. په خپله زمانه کې الله جل شانه د دې نه ډېر لوی خدمات اغوستی و. د قرآن او حدیث نه به مسایل راویستل. په زرګونو سوونه شاګردان او ځان ته د یو مذهب امام دی. دغه امام شافعي رحمه الله چې کله وفات شو نو یو چا په خوب کې ولیدلو او تپوس یې وکړو چې حضرت هغه کوم عمل دی ستاسو د زندګۍ چې الله جل شانه ستاسو د مغفرت سبب وګرځولو؟ نو امام شافعي رحمه الله ورته وویلې چې بېشکه زما عملونه زما د زندګۍ ډېر زیات وو، خو کوم عمل چې ما ته ګټه راکړه او زما بیړۍ پار کړه او زما مغفرت د هغې په وجه باندې وشو، وایي هغه یو عمل دی، هغه دا چې ما به د جمعې مبارکه په شپه باندې دغه درود ویلو. د دغې درود ملګرتیا ما کړې وه، ډېره په پابندۍ سره او په کلکې پابندۍ سره به ما دغه درود ویلو. نو الله جل شانه په دې سره زما مغفرت نصیب کو. اوس دغه درود دا زده کول غواړي. د زماني امام چې دومره لوی علم الله ورته ورکړی، دومره لوی خدمت یې کړی دی، د هغه په ټولو عملونو کې عند الله چې کوم زیات خوښ او مقبول عمل دی هغه دغه درود پاک ګرځېږي. نو کوم رب چې زه امام شافعي رحمه الله مغفرت په دغه درود سره کړی دی، نو موږ او تاسو به دا امید ساتو د الله جل شانه نه چې دغه رب به زموږ او ستاسو مغفرت هم په دغې درود پاک سره کوي. نو موږ او تاسو ته په کار دا دي چې درود پاک هسې موږ او تاسو وایو. الحمدلله جمعې په شپه باندې موږ ډېره کلکه پابندي کوو د درود پاک. اکثر ملګري موږ سره رابطې کوي، خبرېږو، خو نن نه پس موږ او تاسو د دغې درود اهتمام شروع کړو. دغه درود خپله زده کړو، په صحیح الفاظو سره یې زده کړو، څنګه چې موږ تاسو ته درښایو په دغې الفاظو کې زده کوئ. بیا نور خپل فامیل، خپلو بچیانو، خپلو کشرانو، خپلو دوستانو ته دا ورسو او د دې درخواست ورته وکړو چې د نن نه پس د دغې درود اهتمام شروع کړي. انشاءالله العظیم الله جل شانه به زموږ او ستاسو د مغفرت ذریعه دغه درود پاک جوړوي. نو ډېر په پابندۍ سره په کلکې عقیدې سره به دغه درود وایو او نور دوستانو ته به ورسو. اوس دغه درود څنګه دی، په کومو الفاظو سره ویل دی، دا به تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې عبارت، او آواز به ورسره زمایي. په دغې الفاظو کې به زده کوئ، غلط به بالکل نه زده کوئ، ټکي مخکې وروستې نه کوئ، الفاظ غلط نه کوئ. دې ته ډېر خیال کوئ. زه دا درود ویم، تاسو یې له ما سره زده کوئ او دغه ویډیو در سره محفوظه کوئ. درود پاک دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه. دی اوله حصه شو. دویمه حصه ورپسې ده وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه. او دریمه حصه ده وصل على محمد كما امرت بالصلاة عليه. او سلورمه حصه ده وصل على محمد كما تحب ان يصلى عليه. او پنځمه حصه ده دغه درود پاک ده وصل على محمد كما ينبغي ان يصلى عليه. دغه پنځه حصې دي چې ډېرې اسانې دي. کوشش کوئ په شروع کې دغسې ورته ګورئ او وایئ، څومره چې وویلو شو د جمعې په شپه باندې وایئ، او بیا انشاءالله یو څو جمعې چې تاسو دغه عمل مسلسل کوئ نو دا به درته نور هم اسانېږي، او بیا به انشاءالله یو وخت راشي چې په یاده باندې به تاسو ته یاد وي. نو زه به هم انشاءالله عمل کوم، تاسو به هم عمل کوئ، دغه پیغام به نورو دوستانو ته هم رسوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.